الرحمن الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهية الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. دا یو نوی باب قائم شو. وی د اوخه یا د بل زناور په غاړه کې جرس زوړندول دا مکروه دی، ناپسندیده عمل دی، الله او رسول ته خوښ نه دی. اوخ ته په غاړه کې اچوي یا بل څاروي ته ډنګر ته په غاړه کې جرس اچوي، جرس نو دا مکروه دی، ناپسندیده عمل دی، ناخوښ. وکراهیت استصحاب الکلب والجرس فی السفر، او دغه شانتي په سفر کې ځان سره سپی ساتل، بې ضرورته سپی ساتل او جرس په سفر کې ځان سره ساتل دا شریعت ناخوښه کړي دي. د الله او د رسول ناخوښه کارونه به کوو که پرېږدو به. 1490 نمبر حدیث مبارک دی، 1690 نمبر. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، دا حدیث زمونږ او ستاسو د سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمای، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، چې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، لا تصحب الملائکۃ، د رحمت ملائکی نه ملګري کیږي، رفقتن هغې ډلې سره، هغې قافلې سره، فیها کلب چې په کومه قافله کې سپی وي، او جرسن یا ورکې جرس وي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. دې حدیث کې چې کومې ملائکې رالی، چې ملائکې هغه قافلې سره نه ملګري کیږي، کومه قافله کې چې سپی وي یا ورکې جرس وي. دې نه مراد د حفاظت والا ملائکې دي. الله پاک د هر بني آدم سره د حفاظت دپاره 10 ملائکې د ورځې غاړه کړي دي، 10 ورسره د شپې غاړه کړي دي، د دوی حفاظت کوي. د دې سترګو د ګاټو دپاره 2 ملائکې د شپې مقرر دي او 2 د ورځې مقرر دي. د انسان ته د خپل قیمت او د ګرانوالي پته نشته چې زه په الله پاک څومره ګران. ګینې دا خو د اوبو شینولي دي، دا سترګې او ګاټې نه دي، دا خو په وجود کې ډېر نازک اندام دی. د دې حفاظت په خپل مخسر هېڅ بني آدم نشي کولی. دا چې محفوظ ساتلی دي، الله پاک په دې باندې 2 ملائکې د شپې څوکیدارانې کړي دي او 2 د ورځې سوې. دا امره موږ په الله ګران یو. 2 ملائکې د غوږونو د سرو دپاره مقررې دي. یعنې په ویښه خو به یو سړی وایي چې یاره دا خو زه د دې غوږونو حفاظت کوم، څه کیله مکوړه حشرات ورته نشي ننوتی. دا د شپې چې وده شي او که یو پتنګ سوچ وکړو چې ډېر ښایسته سوری دی راشه دې کې جاله واچو، او د کال عمره شپې دي چې سهار کېږي ورکې به بچي مروړي بیا به څه. خو نه، په دې باندې څوکیداره ولاړه ده په یو غوږ باندې ملایکه. نو 2 د شپې 2 د نو څو شوې ده؟ یو ملایکه په حلق باندې مقرر ده د ورځې او یو د شپې، چې د حلق ته د څه زهریلا ضرري شی نه ننوځي حلق ته. دغه شان په سپېږمو باندې مقرر دي. په دماغو باندې الله پاک د ورځې یو فرشته مقرر کړي ده، د شپې بله. ما د دماغو د ډاکټر نه تپوس کړی، میل الله دې هر سړی وساتي، دا روغ رمټ انسان څنګه لیونی شي. نو هغه ما ته ویل استاد جي د دې خو پوره نامې دي او دغه دي، خو زه به تا ته داسې اسان ویم. دې مغزو کې یو رګ دی، د هغې نه داسې لږې د ستنې د سر برابر لږې غونته اوبه په دې لږ دورانیه کې ګنټه 2 پس د مغزو له پکاري وړی یې، خو دا اوبه ډېرې کمې مقدار کې وي، د ستنې د سر برابر. خو چې دغه اوبه لږې د خپل مقدار نه په د دماغو لږې زیاتې شي، بس اټومیټک دماغ کار پرېږدي وي لیونی شي. او دې کې کم باریک رګونه دي په دې سر کې او په دماغو کې، باریک نري نري. او د دې د حفاظت دپاره ملایکه ولاړ د سټانډ، یو د شپې ولاړه ده یو د ورځې ولاړه. مونږ په الله څومره ګران یو. دغه شان په زړه باندې یو ملایکه ولاړه ده.
نو دا نبی علیہ السلام د حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه په سوال باندې جواب نبی علیہ السلام فرمایلی صحابي تپوس کړو حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه چې د انسان سره څو ملایکې د ورځې او د شپې ویشل نو دا د حفاظت ملایکې د قافلې والو ځان نو شړلې په څه باندې په سپي باندې او په ګونګرو او په جرس باندې دا د غیر مسلمو علامه ده دا ګنټي نه تاسو به د عیسایانو چرچونه چرته کتلي هغې کې غټ جرس یې راځوړنده کړی ټانګ ټانګ کوي دا د هغې او دا اواز د شریعت نه دی خوښ شریعت مطلب د الله او د رسول نه دی خوښ یو روایت کې راځي یوه جینۍ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها له راله ګاونډیه وه خپو کې ګونګرو نو حضرت عایشه رضی الله عنها ورته وفرمایل چې زموږ د خوا نه هغه څیز لرې کا چې د کومو د وجې نه ملایکې لرې کېږي دا خو ملایکې بندې کې په دې ځای باندې او اوس چې موبایل راووتو څه به کوې ورسره موبایل چې راووتو دا خو په مانځه کې هم کړنګېږي او خوله دې بختوره شه دا مسلمانان ډېر خفه په دې دا ستاسو دعاګانې الله قبول کړي اب تېره ورځ تاسو ډېر درد سره دعا کوله کړه چې خدایه دغه پاک ځای خو نه پاک زه څه نه څه درجه کې خو به قابو شي خدای دې وکړي چې دا ها انشاءالله دې ځل واجیان ځان سره حج راوړي که خیر عمره به م راوړي او حج به م راوړي نور کله خو بیا ځان سره چکر راوړو ته به موږ دیګونه پاکه کوو هغه به چکر راوړي انشاءالله چې دې ځل به که خیري حاجي صاحب باندې د حج اثر وي عمرې والا باندې به د عمرې اثر وي که خیري دا خو ډېر ښایسته ځای دی خو والله چې سړی درباندې څه مټۍ مټۍ خوري الله هم هلکه خوله خواږه که نه ها نو زیری مې ورکړو مې الله دې خوله هلکه خوږ کا او نو ما ویلو څه دا شیزونه دا خو ښه شوه د حرمینو په حقله خو دا زیری واورېدو والله چې روح هم پرې خوشحاله شو هلته به اوس خانه کعبې ته سړی مخامخ ولاړ او کړنګه کړنګه او کړنګه کړنګه طواف په سیروزه کې په چله کې د پیرانو په مجلس کې په ذکر کې په درس کې په مانځه کې دا ناس ملګري کوشش دا وکړو چې دا موبایل چې کوم دی که نه دا داسې ځان سره وساتو چې بس زه په دغه باندې پوهېږم چې ما ته څوک رنګ کوي داسې هم کېږي که نه وایبریشن باندې کېږي سایلنټ باندې کېږي نو بس ستا به غم غوسي که مانځه کې دله راځي او که د بل چا مونځ به او په جومات کې به کړنګېږي او که خامخا ته پې اواز ساتې نو د اواز پې ناجایز او د ساز والا مه ساته چېرته د مارغه اواز پکې کېد او هغه هم چې مانځه له جومات ته ننوځو نو ولماری خفه کړو او که نه دا نور شیزونه پکې نو دا خو زموږ کورونو کې کړنګېږي نو بیا تاسو واورېدو د جرس اواز که هغه ګونګرو وي او که د موبایل کې وي او که ټیپ ریکارډر کې وي او کار څه کې وي چې دا غږېږي بیا د رحمت ملایکې هلته نه جوختېږي الله پاک زموږ ستاسو حفاظت هغه هم پکې رالو اس ته یې اچولي وي اوښ ته یې اچولي وي سنډا ته غاړه کې اچولي وي میخې ته کټي ته څه ته ګډې ته چیلی ته نو دا او د زنانو خپو کې پازیب یا ماشومانو ته هلک وي یا جینۍ وي هغه ته لاس کې هغه غونته اچولی کې ګونګرو وي دا ټول پکې راله بس چې کوم ځای کې ګونګرو وي نه دا حدیث هم واورېدو بس دا پې فټ دی د موسیقۍ چې کوم اواز ترې نه راوځي د کړنګ اواز ترې نه راوځي دا خو ټول دې کې خو یو ځای مکس کړه دې کې خو کومې کومې کیسې دا خو ناروا دي ګانې خو چې څوک اوري ویده ته به د قیامت په ورځ باندې په دې غوږونو کې وي لیکلی شوي تانبه اچوي پلاستیک چې وي لیکي هغه په وجود باندې غورځوي څومره سوځوي او چې دا بیا ساس کې وي لیکلی شوی پلاستیک یا تارکول ورته په ژوندي انسان ته په غوږ کې ور اچوي نو د غوږ پردې خو ډېرې نازکې وي او بیا چې دا د جهنم په اور باندې سره یو هغه وي تانبه دا خو زموږ د برداشت نه بار خبره نو ګانې بجانې به نه اورو که اورېدلي هم وي توبه به ترې وباسو الله پاک زموږ او ستاسو توبه قبوله کړي نو مانځه سبق دی ونرجو رحمتک دا ټکي مې ویلی مونږ امیدوار یو ستا د رحم ولا مونږ او تاسو ټول د خدای رحم ته په تمه یو ګورئ که راباندې الله پاک رحم وکړو که نه بس بیړه م پار ده او په ظاهر ښکاري هم داسې چې انشاءالله په مونږ باندې رحم کړی دی ځکه مونږ ورته نه ویلي او پیدا یې کوې او مونږ ورته نه ویلي چې بني ادمان هم کا بني ادماني او مونږ ورته نه ویلي چې مسلمانان هم کا مسلمانانی او مونږ ورته نه ویلي چې د رسول الله امتیان هم کا صلی الله علیه وسلم د خو پیغمبر امتیانی کلمې راله او بیا دې سره راله د نیکو توفیق هم راکړي خپل کور ته هم پنځه وخته بوزي راولي او د خپل کتاب د راخیستو د اورېدو د ویلو د خپل محبوب د احادیثو د ویلو د اورېدو توفیق هم راکړي دا خو پې نور هم د رحم علامین خو چې د خپله لاسه خراب نه کړو د خپله لاسه دا رحم ځان ته په قهر بدل نه کړو چې غواړو ترې نه سوال هم ترې کوو ونرجو رحمتک او موږ امید لرو ستا د رحم ستا د رحمت ونخشى عذابک تاسو څنګه وایي دا ټکي ونخشى عذابک ونخشى د خشیت نه دی او موږ ویریږو ستا د عذاب نه ونخشى او دا چې بورډ ویلي کلي به مو پې نون خیره که نه شین دی نخ او بیا غونډی یې ده او په هغې کړه زبر دی ورکوټې غونده مدم دی پې نو نخشى ونخشى عذابک او موږ ویریږو ستا د عذاب نه
او مونږ ویریږو ستا د عذاب نه. په دې 24 غنټو کې 1 منټ درنه واړم، ډېر نه څومره چې هر ټیم تا ته مقابله وشو. لږ سوچ وکړه چې خدای پاک ما ته په غوسه دی او مال لګیا دی عذاب راکوي په قبر کې، په ملایکو سره په دوزخ کې غورځولې ما، صندوق کې بند کړم او د دوزخ تل ته یې لړه کړم، لړمانان نهر را باندې راغونډ شو، ماران ډمبرې موچې، څه حال به مي؟ یقینا که په دغه ټایم به په تا ویښتو درېږي چې د رښتیا ویری که نه نو خوله به درنه په دې ژمي کې روان شي او د سترګو نه به دې اوښکې روانې شي. او چې د کومې سترګې نه الله پاک پخپله فرمایلي زما د ویرې نه اوښکه لاړه که نه، وایي دا به زما دا سترګې والا بني آدم به سبا د قیامت په ورځ زما د عرش د سوري لاندې دومره اوچته اعزاز دی. ونخشى عذابك، مونږ ویریږو ستا د عذاب نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین.